زما د لور کویزدن و کویزدن تاسو ته لږ د خور لور حق خیمه چې دا څه ته وایي. دا ویډیو پوره وګورئ. غلط کمنټس دا خو خیر که څوک کوي نو د هغې نه څوک زه منې کولی نه شم، خو صرف زما ویډیو وګورئ. زما د بچنګی کویدن و زما یوه لور وه، هغه ما تره دی، زما تره دی او د هغه زوی له ما هغه ماشومه ورکړله. تا ته پته شته دی ما نکام په جومات کې وتړله او په لوسپیکر مې کولاو وتړله، ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې پته ولګي خلکو ته چې د پلانکی جینۍ او د پلانکی سړي نکاح وشوه، ثواب دی پکې. دویم د نکاح په ورځ باندې ما چې زما د هغې زما سره څه حق کېدو، څه ځمکه یې زما سره رسېدله په جایداد کې، هغه ورته ما بېله کړه. ولې وروسته به یا رور حق ورکوي یا به یې نه ورکوي، یا به یې په زړه ښي یا به یې نه ښه. په خپل ژوند مې ورته خپله ځمکه بېله کړه چې بچې دا ستا ځمکه ده، سټام در سره لیکمه، دا خپل سټام ته وخېجوه، دا ستا او ستا د خاوند ده، خدای دې کړي چې تاسو پې هر څه کوئ، ای سره زما کار نشته. ګوره کله به هم ما نه مې د هغه لورکی چې کم سخر دی نو هغه ما ته وویل چې کالی ډېر کومه. ما ورته 10 ریاله راوښکل د جیب نه، ما یې د 10 ریالو نه دغه شروع شوی دی، دا مهر د 10 ریالو نه شروع شوی، دا 10 ریاله واله دغه مهر شو. کالی ډېر نه دی پکار، رشته مضبوطه پکار ده. کالی خو که زه په تا زور راوړم چې زما لور لا یا زما خور لا یا زما په رشته کې بلې ماشومې لا یا جینۍ لا ته 10 تولې کالی وکړو، نو زما ذهن دا دی چې که سبا یې پرېږدي نو 10 تولې کالی به ورته پاتې. ذهن دا مه جوړوئ، رشته مضبوطه وکړئ، کالی مضبوط مه کوئ، رشته به مو کامیابئ. بل لږ د خور لور نه تپوس پکار وي چې بچې په دې کور کې د رشته کوم دا دې خوښ دي یا دې نه دي خوښ. وروسته بیا نه طلاق وي، نه دشمنی وي، نه ړه بداوي وي، نه د لور ژوند برباد وي. مسې جوګت شو خفه پې نه شئ.